په هر میدان کې جنگیږو لګیا الله رسول صلی الله علیه وسلم دین اسلام د پاره کومې قرباني ورکړي چې یو کافر یو پهلوان او داسې پهلوان په عربو کې چې زما محترمو د هغې پهلواني منلی شوې وه د هغې بهادري منلی شوې وه د هغې طاقت منلی شوی او بار راووتو چې ویې کتل چاو حلال کړی و او د هغې سرمن پرته وه واوره ته ځان ته پهلوان وې په هغه سرمن باندې خپه کېښوسته او اعلان یې وکړو چا زما د دې خپې نه دا سرمن خلاصه کړله زه ایمان نه وړم خلق راځي او زما محترمو د خپې نه ولا سرمن راښکاږي لس کسان راغه د هغې د خپې نه هغه سرمن راښکله لکه داسې وه چې تا په دې سرمنه باندې میخ ټکوالی بلکل ټوکړه ټوکړه یې کړله خو د هغې د خپې نه خلاصه نه دومره پهلوان اوس رالو الله رسول ته مخامخ ودرېدو ورته وایي زه راغلی یم تا سره مقابلې دپاره څه دپاره مقابلې دپاره کشتۍ دپاره کبډۍ دپاره مونږ کمزوري مونږ پسې څوک رانولې نو زما محترمو پهلوان را میدان ته شو کبډۍ دپاره وایي ما ته کبډۍ کې راشه که ته په رښتیا د الله پیغمبر او رسولي که په کبډۍ کې دې زه را وغورځولم بلکل زه په تا باندې ایمان راوړم او که دې را ونه غورځولم د دې خپلې خبرې نه وروسته شه نو زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم فورا تیار شو نو زما محترم د پیغمبر اسلام فکر د هغه غم کړن درد دپاره الله رسول مقابلې تم تیار شو چې اوس دا دومره ښکلی پهلوان دی دومره طاقت الله ورکړی دومره جرت الله ورکړی دومره استعداد دی پکې ته اوس مقابلې دپاره تیاریږي او پکې منځ کې ایمان راوړلو کې شرط مقابله لګولې ده چې ای الله رسوله که چېرته تا زه را وغورځولم زه به ایمان به زه ګورم چې ایښې که ودی ایمان به راوړم زما محترم الله رسول چې کله ور مخکېدو صحابه را مخکې شو ای د الله رسوله موږ یو که نه زمونږ مور و پلار په تا قربان زمونږ هر څه په تا قربان ای الله رسول ورته فرمایي چیلنج یې چاله ورکړی چیلنج که تاسو له درکړی تاسو ور مخکې شئ او که چیلنج یې ماله راکړی زه به د دې پهلوان سره مقابله کوم اوس ګورئ زما عزتمندو هغه نبي هغه فکر او قرن او درد والا نبي او په دې نیت باندې مقابلې ته ور مخکې کېږي چې دا څه ووایي کلمه ووایي مسلمان شي جهنم نه بچي همیشه دپاره خوشحاله زما محترم الله رسول ور میدان ته شو چې ور میدان ته شو صحابه بیا ای الله رسوله موږ پرېږده که عمر رضی الله تعالی عنه هغه صحابه زما محترمو هغې به بلکل د خپل غیرت نه دا به اجازت نه ورکولو نه به شو برداشت کولی ای الله رسوله موږ مقابلې ته تیار یو د ایمان په پاور د ایمان په طاقت سره د انجام ګوره الله رسول ورته فرمایي دا به ایمان په تاسو راوړي که په ما به راوړي الله دا به ایمان په تاسو راوړي او که په ما به راوړي وی د الله رسول په تاسو به الله رسول ته فرمایي چې په ما یې راوړي ما مقابلې ته پرېږدي پهلوان ته زما عزتمندو الله رسول په مقابله کې ورغی رحمتا للعالمین پیغمبر مقابلې ته وروتو او زما عزتمندو پیغمبر الله پاک کمزورې نه پیدا کوي یاد ساته د پیغمبر طاقت الله کمزورې نه جوړ کړي پیغمبر دنیا ته الله کمزورې نه رالیږي الله رب العزت خپل مدد وي د پیغمبر سره د هغه پهلوان سره ورته غاړې وتو پهلوان یې داسې سپک اوچت کو ځمکې ته یې راویشت سبحان الله وایي زما استاد نبي طاقت بیان شو سبحان الله به نه وایي پهلوان یې اوچت کو چې لسو کسانو د هغې د خپې نه سرمن نه شو خلاصولی ټوکړه به کړلی شوه خو لیکن د هغې د خپې نه به سرمن خلاصه نه کړه او زما استاد نبي هغه پهلوان داسې اوچتی و د ځمکې ته یې راغورځوي پهلوان وایي خپه مې وښویده بیا خو بانې ښه ورځي خپه مې وښویده الله رسول ته فرمایي چلو بیا راځه بې زما عزتمندو ور غاړې وته سړی اوچت کو بې ځمکې ته راویشت ورته ویې رجي ملا مې نه ده لګېدلې ملا به را لګې نو زما محترمو الله رسول درې ځل په درېم باره چې کله ورغې او اوچتې کو ځمکې ته یې راوغورځولو او لاس مبارک یې پې کېښوست وایي خپه خو دې نه ده ښویدلې وایي نه
املا دې لګېدلې ده یا ښځه پاسه هغه پهلوان کلمه ویله او مسلمان شو د زمانه د الله د رسول یو امتی بل هم د جهنم د اور نه بچو جنت دو والا جوړ شي نو انشاءالله د هغه پیغمبر اخلاق به اپناوو انشاءالله د هغه پیغمبر طور طریقې بزان کې راولو انشاءالله جماعتونه به آبادو انشاءالله مسجدونه به آبادو انشاءالله نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے وآخر دعوانا